والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. حضرینو منگو تاسو دلتا نن چې جمع یو دا د یو خوشحالی موقع ده او بل طرف ته د یو ذمہواری د احساس پیدا کولو دپاره خوشحالی موقع ده چې د کم مقصد دپاره چې الله مکلف مخلوق انسانانو پیریان پیدا کړي دي داغه ذمہواری ادا کول او داغه ذمہواری سرته رسول هغه کې کوشش او مهنت ته ځکه الله تبارک وتعالى دا مکلف مخلوق انسانان پیریان د خپل پیژنګلو د خپل اطاعت او د خپل رضا مطابق د ژوند تیرولو د پاره په دنیا کې پیدا کړی دي لږ وخت د پاره د کسب او د مهنت میدان دی دنیا نه چې کله انسان لاړ شي بیا عمل نشتا بیا د عمل بدله ده بیا دا عمل ټول له د سره چې کوم عمل د دنیا کې کړی دی کله الله د رضا مطابق کړی دی الله فرمایي فهو فی عیشة راضیه دا سې ژوند کې به چې دی با پاغه ژوند کې خوشاله او د خوشحالي ژوند به او که دغه ژوند د الله د رضا او د الله د منشا مطابق نه دی تیر کړی د کم مقصد د پاره چې الله دی پیدا کړو نو دغه انسان به بیا افسوس او ارمان کوي دنیا ته واپس کی ز نیک عمل وکم او بیا دنیا ته واپسی نشتا نو د دې احساس د پیدا کولو د پاره عملګری د اجتماعات کوي دا پروګرامونه کوي چې مونږ کې دغه د ژوند د مقصد د زده کولو احساس پیدا شي بیا چون کې عمل دا یوازې په نارینه نه دی دا په زنانه باندې هم دی په هر مکلف مخلوق باندې دی نارینه لخپل په کار دا چې دی علم زده کی دین زده کی د عمل د پاره او زنانه له هم په کار دا چې دی علم زده کی هم دغه احساس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معاشري کې زنانو کې پیدا شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی نارینه استانه علم زده کو نارینه استانه حدیث زده کړه موږ لوم سو ورځ پکار دا سټیم مستقل پکار دی چې موږ ته توم د الله دین وخی د الله دغه را لګلې شوی خبرې راته وخی نبی علیہ السلام بعضی موقع باندې خصوصي طور زنانو ته یا دعوت پیش کړی دی نو مونږ له پکار دادا چې مونږه نارینوم دې مهنت کې ولګو چې د الله دین زده کو زنانو له هم پکار ده چې هغه د الله دین زده کی دین څه شی دی دین د الله کتاب دی دین د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خودلې شوی طریقه ده د دین علاوه چې کم س کتابونه د دین او هغه د دې تشریحات دي هغه د ځانه جوړ شوی خبرې نه دي فقه چې ستوي دا د قران او د حدیث پویا دا داغه تشریح دا داغه احکام او مسائل مرتب شوی دي ترتیب شوی دي د اسانۍ لپاره نو موږ له پکار دا چې موږ دغه زده کړې کې خپل مهنت کوو او دې کې موږ خپل کشران ولګو دا به صدقه جاریه کم آیت کریمه چې ما تلاوت کړې ده الله تبارک وتعالى فرمایي ادعو الى سبیل ربک
د رب لارې ته بلنه کوا، دعوت ورکوا د الله د دین کار ته، د الله د بندګۍ طرف ته. خو تا سره به د دې بلنې د دعوت نه مخکې څه نور لوازمات دي، هغه به تا پوره کړي بالحکمه. د دې حکمت تفسیر امام رازی رحمه الله کوي بالعلم والعمل والبیان. رمبه به علم زده کې، خبره به معلومه کې، معلومات به وکې، بیا به په عمل کوي. کومه خبره چې مخې نه تېرودي هغې باندې به عمل کوي. القرآن حجت لک او علیک، نبی علیہ السلام وی دا قرآن یا ستا نجات د پاره دلیل دی، ته به خلاصوي. عمل دی وکړو پې، که عمل نه کوي نو دا ستا د ګرفت د پاره الزام دی، په دې به نیولی کېږي. نه بالعلم والعمل والبیان، علم به زده کوي، عمل به کوي، نو دا به بیا خلقو ته رسای. هغه مشهور حدیث دی الدنیا كلها ملعونه وملعون ما فيها. دنیا ټوله د الله د رحمت نظر نه غورځېدلې ده. د الله رحمت نظر په دې نشته. د دنیا هر شی هر څوک عرض دی چې دی سوا د څو کارونو نه چې دا د الله د رحمت نظر د لاندې دي، او الله په دغې کارونو والا باندې مهرباني کوي خپله. الا ذکر الله، یو د الله ذکر. وما والاه، کم کار چې د الله ذکر ته نږدې دی. وما والاه، هر هغه عمل چې الله سره محبت کوي، د الله خوښ دی، هغه ټول د نیکۍ کارونه دي. دا د الله رحمت نظر په دې باندې دی. وعالم او متعلم، یا دین خودون کې که دین زده کړی او که زده کړی نه نو متعلم د الله دین زده کوون کې. په کار ده چې مونږ هر څوک چې یو، هر شعبه کې چې یو، او بیا نارینه دي او که زنانه دي، خو چې د الله د رحمت نظر مستحق ځان جوړ کړو. او هغه په دې جوړېږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم ویلي دي چې یا دین زده کوون کې دی یا دین خودون کې دی. نو په کار دا ده چې مونږ که زده کړی دی نو چې خلقو ته وښایو، که نه دی زده کړی چې مونږ د هغې د زده کړې کوشش کوو. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من مات فی طلب العلم فهو شهید. د طلب د علم کې مړ شو بس دی شهید دی. طلب ضروری دی. اخوا علی المرء ان یسعى لما فیع نفعه، انسان منی بس کوشش دی دا هغه کار چې کم د خیر دی. ولیس علیه ان یساعده الدهر، په ده باندې دا نشته چې اخوا به حالات د سره موافق کیږي په دې کې او که نه کیږي، نتیجه په ده نه ده. په ده باندې خپل محنت دی، کوشش دی، محنت او کوشش به کوي. دې ځای کې د محله کې هم ملګرو دغه محنت او د کوشش یو بنیاد یې ښی دی. او نن د هغې دا افتتاحي پروګرام دی چې د هلکان مسافري هم کولی شي، ورته اسانه مدارس هم کافي شته. مخکې نه د هغې پروګرام را روان دی. خو کم کور کې ناست دي تورسري چې دي، د هغې دپاره مسافري هم مشکله ده، بلکې ډېره د مشکلو نه مشکله ده. او کور کې ورته حالات مهیا نه، نو دې ځای کې ملګرو دا انتظام کړی دی چې په خپل کور کې چمګاون کې دا حالات جوړ شي. د الله د زده کړې د دین د زده کړې دپاره، د الله د دین د زده کړې دپاره موقع میلو شي. دې کې به تعاون کوئ. تعاون دا دی چې ړمبې ځای پکار دی، حالن عارضي ځای دی. دا دومره ځمکې دي ستاسو د مشرانو وي او د هغې نه پاتې شوي دي تاسو ته، او ستاسو زموږ نبی علیہ السلام کو اسلام مال خو هغه دی ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت. یا دې وخوړ، یا دې واغوس، یا دې د الله په دین باندې ولګاو، د الله په رضا باندې. دین علاوه مال خو ستا نه دی، خو د بل چا دی، خو د وارث مال دی. نو ړمبې ځای پکار دی. ځای حالن
عارضی ځای دی، کور دی. الله دې مسلمانانو له توفیق او همت ورکړي چې خپل مستقل ځای وشي، او انشاءالله کېږي به. ځای په کار پسې راځي چې کار شروع شي، خلک څه وویني، څه فایده راځي، نو مخې ته خلکو کې ډېر لوی همت دی. لوی همت کې خلک شته، پکې خلک. نو انشاءالله تمه امید دی چې یو دغه ده، ورسره آبادی دی، ورسره چا کې صلاحیت د پړاوولو دی، هغه به تعاون د پړاوولو کوي. خو د ټول اجتماعي تعاون د خوا و شا د چمګاون هغه دا دی چې خپل کور کې زنانه هغې دپاره خصوصا چې کوم د زده کړې په موقع کې دي کم عمره، چې هغې رالیږي او دې ته رکاوټ نه اچوي. او اخرنی تعاون دا دی چې رکاوټ نه اچول، بدنامه او پروپیګنډه نه کول. دا قسمه مدارس، دینی مجلسونه، ماحولونه، په دې کې پروپیګنډه غلطه ډېره ښه مؤثره کېږي، او د هغې وجه دا ده چې شیطان له هوا ورکوي. احد په موقع باندې پروپیګنډه وشوه چې الا ان محمدن قد قتل. چا ووي شیطان هغه آواز له هوا ورکړه، خلقو کې صحابو کې هم تزلزل پیدا شو، اضطراب پیدا شو چې خو پیغمبر وفات شو، دا به څه چل کېږي. خلق هغه بدله شو څه حده پورې. نو دا شیطان دی افواګانو له هوا ورکوي. نو چې د داسې دینی خبرو، دینی ماحول، د خیر او د دین د کار خلاف غلطې پروپیګنډې، افواګانې، نن سبا د مدارسو خلاف، داسې د نورو دینی کارونو حلقو خلاف مختلفې پروپیګنډې کېږي. په کار خدا چې سړی دی له موقع نه ورکوي، داسې قسمه حالات نه پیدا کوي، خو زیات تر خلک د ځان نه تړل کوي د بدنامو دپاره. نو الله دې ټولو مسلمانانو له توفیق ورکړي چې هر شعبه کې چې د تعاون کولی شي، چې د خیر تعاون کوونکي جوړ شي، دا نه چې په ځای د خیر باندې رکاوټ جوړونکي جوړ شي. حدیث کریمه می تلاوت کړی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم. علم زده کول دا په هر مسلمان فرض دی. کم ځای کې چې په حدیثو یا قرآن کې د علم ذکر دی، دا نفس معلومات نه دي. ګورې ښه، نن سبا دا عام و تعلیمي ادارو باندې دا آیاتونه لیکلی شوي، دا نفس معلومات نه دي، بلکې دا علم د حلال او د حرامو علم شرعي دی. دا فضیلت د نورو علومو نه دی. ګورې دا صرف د علم شرعي دی چې نبی علیه الصلاة والسلام کم د علم ترغیب ذکر کړی دی، کم د علم اهمیت بیان کړی دی، دا د علم شرعي دی. د دنیا نور علوم کمال دی، هغه کمال دی په خپل ځای باندې. که یو سړي حاصل کړي او حاصلې یې بده خبره نه ده، خو دین دې پسې نه پرېږدي، بېدیني دې د هغې د وجې نه نه اختیاروي چې خپل مقصد او دین پاتې نه شي. نو دغې کې هم مسلمان له پکار ده چې د بل نه دې وروستو نه وي. دی مسلمان دی ښه ډاکټر ومي، مسلمان دی ښه انجینیر ومي، مسلمان دی ښه ساینسدان ومي، خو سره د دې نه چې مسلمان دی ورسره چې د اسلام نه پسې لاس ووینځل، نو دغه د دنیا څه کمال دی لږ وخت لبوي، خو دا به بیا همیشه دپاره د ناکامۍ ذریعه وي. الله د هغې خلقو حالت قرآن کې ذکر کړی دی، کم خلق چې هغې دنیا کې ډېر ښه صنعتکار، ډېر ماهران، د دنیا په معاملاتو ډېر ښه پوهېدونکي، الله وی وکانو مستبصرین، د دنیا باره کې ډېر ښه ماهر وو، خو چونکې چې کم اصل مقصدي شی او هغه مقصدي شي کې ناکام وو، دنیا کې انجام د ناکامۍ، آخرت کې د ناکامۍ. بهرحال مونږ چې کم میلمه بیان اورېدو ته راغلي یو، نو هغه مخکې نه راغلی دی، موجود دی. ستاسو منځ کې حایل جوړېدل نه غواړم. یو پیره بیا هم دا درخواست دی چې مونږ چې راغونډ شوي یو هم د دې مقصد دپاره چې دې ځای کې مدرسې یو بنیاد ایښودلی شوی دی د درس و تدریس، چې انشاءالله په دې کې مونږ هر قسمه تعاون وکړو او په دې کې مونږ رکاوټ نه جوړېږو. انشاءالله دا به زمونږ دپاره د خیري
باقی تفصیلی خبره به ان شاء الله زموږ ملمه کوي مونږه اخره پورې ښه شوق باندې هغې ته کینو. الله دې مونږ له د زده کړې او د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا